کولی نو زمونږ د پارټۍ منشور دا دی چې د پښتون قام دپاره په هغه ځای کې د هغه دپاره اواز اوچتول چې کوم ځای کې هغه کمزوری دی، هغه چې کم دی په تعداد کې کم دی، د هغه اواز چې کم دی هغه مضبوط نه دی. نو مونږ وایو چې مونږ د هغې پښتون هم اواز جوړ شو چې کم ځای کې پښتون کمزوری دی چې هغه هم مضبوط شي. فاروق صاحب د پارټۍ په حوالې پوښتنه لرم، په ضلع مردان کې د قومي وطن پارټۍ تنظیمي ډانچې صورتحال څه دی؟ چې کله الیکشن وشو د 2018 نو د هغې نه بعد زموږ د پارټۍ د مشرانو دا فیصله وه چې دا تنظیمونه دې ټول تحلیل شي. نو په هغه ټایم سره تنظیمونه ټول تحلیل شو. زموږ د پارټۍ چې کوم مشرانو بیا د هغې فیصله دا وه چې اوس په هر ډسټرکټ کې د ارګنایزینګ کمیټي جوړه شي. ارګنایزینګ کمیټي چې کوم دی تر د هغې وخته پورې به کار کوي چې تر څو پورې د ضلعې فعال کیبینټ یعنی نی اناونس شوی یا مطلب هغه ټایم نه نی راغلی چې د هغې کیبینټ جوړ شي. نو د هغې نه بعد ارګنایزینګ کمیټي جوړه شوه چې په هغه ارګنایزینګ کمیټۍ کې زمونږ د مردان د طرف نه لکه چیرمین منتخب شو، جنرال سیکرټري منتخب شو، زه ایز ا ډیپټي جنرال سیکرټري د ضلع مردان منتخب شوم. نو هغه د هغې نه بعد د 13 میاشت کې زمونږ میټینګ شوی دی مشرانو د طرف نه چې د ضلعي کیبینټ دې جوړ شي. انټرا پارټي الیکشن سټارټ دی، ډېرو ضلعو کې کیبینټ جوړې شوې، په مردان کې لا فلحال کیبینټ نه دی جوړ شوی. نو چې تر کومې پورې د مردان کیبینټ نه جوړ شوی تر د هغې پورې د ارګنایزینګ کمیټي چې کومه ده چې تاسو ته ما ووایي چې په دې کې چیرمین منتخب شو، جنرال سیکرټري د ډیپټي جنرال سیکرټري زموږ د 150 کسانو کمیټي جوړه شوه، هغه به د ضلع مردان رهنمایي کوي. نو چې تر څو پورې نوی کیبینټ نه جوړ شوی هغې پورې به دا کیبینټ وي او انشاءالله ډېر زر به چې کوم دی د مردان فعال کیبینټ چې هغه به په دې ضلع مردان کې د سیاسي هلې ځلې سټارټ کوي او هغه به د زموږ د پارټۍ چې کوم هغه میشن دی هغه به په وړاندې باندې بوځي. اخري پوښتنه لرم فاروق صاحب، د یو کارکون نه ضلعي ډیپټي جنرال سیکرټري ته د رارسېدو سفر څنګه تېر شو؟ الحمدلله سیاست چې کوم دی دا زما تاسو ته ما ووایي چې دا زما یو پیشن دی. نو چې کله یو ګول وي یو ټارګټ وي سړي ته نو هغه یو پیشن وي د بنده نو هغه سیز بنده ډېر انجوای کوي او الحمدلله زه ډېر په شوق سره سیاست کوم. نو چې په شوق سره سیاست کوم نو زه هغه شان په شوق سره د سیاسي دغه دپاره منډې تړم وم، خو د هغې اګینسټ په زیاده تر پارټو کې ورکران چې کوم دي هغه ډسکریج کېږي، هغې له وړاندې چې کوم دی لارې نه میلاویږي، هغه په وړاندې د تلو کوشش هغه کوي خو هغه ته هغه لار هغه شان نه میلاویږي. زمونږ په پارټۍ کې دا یو ډېر بهترین سیسټم دی چې لاندې چې کم ورکر په تور باندې یو کس راشي ډېر په کم وخت کې هغه لږ ښه پوزیشن ته ځان رسولی شي چې کم د هغې حقدار وي، هغه ورکر د هغې حقدار وي. زه د ورکر په حیثیت کې راغلی وم، تقریبا 6 کاله زما وشو په دې پارټۍ کې او د ورکر نه واله تر د ضلع مردان د ډیپټي جنرال سیکرټري پورې دا زما د 6 کالو چې کوم دی محنت دی او دې کې زه دغه تر ورسېدم. تاسو جی اخره کې د آفتاب خان شیرپور طرف نه عوام ته څه پیغام ورکوي؟ بس د آفتاب احمد خان شیرپور د طرف نه زما عوامو ته دا پیغام دی، خاص کر زما پښتنو ورونو ته چې هغې دې خپل صحیح سیاسي لاره چې کوم دی د هغې چناو دی وکړي، خپل صحیح سیاسي لیډران دی د هغې د چناو وکړي چې هغه په صحیح معنو سره د هغې لیډرشپ کو